بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة آل عمران نزول کی یو کم 90 نمبر دی. مخکې د سورة احزاب نه وروسته د سورة انفال نازل شوی. مدني سورت دی. دا سورت وروسته د سورة بقره نه ذکر کړی دی. ربط د سورة بقره سره سورة فاتحه کې درې ډلې وي او داغه تفصیل په سورة بقره کې موضوع علیهم داغه تفصیل خو شو د يهودو د علماو صفات ذکر شو. د درې واړو ډلو تفصیل او د يهودو د علماو هغه چې کوم دغه بد صفات ذکر شو چې تحریف کو حق د باطل سره ګډاو رانګ چې کوم ننو حق پټاو تحریف کو رانګ د ځان نه به چې کوم ننو خبرې دغه دغه نسبت به تورات نه کو. د يهودو د علماو بد صفات او ذکر شو په سورة بقره کې. سورة آل عمران کې اوس د سوارانو د راهبانو د غیر پیرانو بد صفات ذکر کړي. سورة بقره کې مقاصد اربعه توحید رسالت جهاد انفاق دلته باقي مقصدونو باندې کوم شبهات او کوم اعتراضات د کافرونو هغه بیان دي. یعنی سورة بقره کې د جهاد لري منازل ذکر شو. تهذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست مدني. دلته څلورم منزل ذکر کوي د جهاد لپاره چې تاسیس الجماعات دی. جماعت او تنظیم جوړول او دایره لپاره قواعد. داول صورت مقاصد اربعه سلور مسلې په دې کې بیانېږي. او طرز د مخکې نه بدل له مخکې اثبات لپاره دلایل، د توحید لپاره دلایل، پر رسالت باندې اعتراضات، دغه جوابونه او د جهاد منازل دارنګ انفاق مثالونه. دلته طرز ولا بدلی. دلته چې کوم دنو په دې باندې چې کوم شبهات او اعتراضات راځي دغه نه جوابونه کوي. خلاصه او تقسیم د سورت درې حصے دی. اولنۍ حصہ د آیت نمبر 63 پورې ده او په دې کې بیان د توحید او جواب د شبهې د نصاراو د عیسایانو چې هغه وی الله رب العزت عیسی علیه السلام ته ابن ویل دي. داغه جواب به په ذکر شي. دیمه حصہ د آیت نمبر 64 نه تر 101 پورې دې کې بیان د رسالت د نمونونکو د نبی علیہ السلام لس پدیته او لس بد صفاتونه داغي به ذکر کړي او دارنګي دوا شبهه او دوا اعتراضونه داغي به ذکر کړي. داغي چې کوم دې سه دوا هغه اعتراضونه ذکر کړي ځکه دا نسواره دا راهبان او پیرانو په دې کې بد صفات دي او علمي خلق نه ده. د دې اعتراض هم څه اعتراض نه نو دې وجه نه سه دوا اعتراضات دې را نقل کړل او جواب ورکړل. نو جواب بم د هر چا د اعتراض نه ورکوي بلکې د اعتراض کس ته به ګوري چې یو کس اعتراض کوي د اعتراض قابل یو اعتراض د اعتراض په شان دی نو دغه جواب دی. دیمه حصہ د آیت نمبر 102 تر اخره پورې په دې کې بیان د جهاد فی سبیل الله او انفاق دواړه یو ځای ګورځي او یو ځای دغه مضمون چلی. بیا رنګي انځه اصول د تنظیم او پاغي باندې د بدر او د احد واقعیا بیا تنویرن ذکر کوي چې دواړو کې تنظیم خیال ساتل شي او د اصول خیال په وخت کې خیال نو ساتل شي نو څنګه چل شي او په بدر کې خیال ساتل شي څنګه پاتې ملاو شي. دا خلاصه د صورت امتیازات د صورت ممتاز د عیسایانو د شبهه پرد باندې چې د عیسی علیه السلام بارکه کوم عقیده لري د بای باندې رد کړي. هرنګ نقطې د عبدیت د عیسی علیه السلام بیانې چې عیسی علیه السلام بنده او خدای نه. هرنګ رد کوي په اصول د نصرانیت باندې چې کوم اصول د نصرانیت او عقاید د نصرانیانو د نصاراو هغه باندې رد کوي. دارنګ د احد د تکلیف حکمتونه ذکر کوي چې احد کې کوم تکلیف راغلی او پای کې کوم حکمتونه او د تنظیم د جوړولو لپاره 15 اصول دا امتیازات دي. ولنۍ حصہ د آیت نمبر 63 پورې ده. په دې کې اول درې باب دي. ولنۍ باب آیت نمبر 17 پورې په دې کې مسله د توحید درې قسمه دلایل سره عقلي دلایل هم پیش کی، نقلی هم پیش کی، دلیل وحی هم ذکر کی. جواب د شبهه د نصاراو په ذکر کې چای کوم شبهه واردول چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. دارنګ دریم په دې کې چې کوم تعلیم مومنانو ته چې په وخت د ورود د شبهاتو کې مضبوط او ثابت قدم اوسئ. ای به اعتراضونه کوي تاسو په خپل دین باندې چې کوم دغه شکمن نشئ. څلورمه خبره په دې کې تخفیف دنیوي تزهید من الدنیا دنیا نه چې کوم نه او تزهید باغی لپاره مثالونه. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. الف لام میم حروف مقطعات دې وضاحت شو مخکې. الف لام میم الله خو په معنا د دې حروف باندې الله لا اله الا هو الله چې لا اله نشته یو بل ذات د عبادت لایق او نشته یو بل مشکل کو شهادت روا الا هو مگر دغه یو الله دی. الحي همیشه ژوند دی. القيوم
مدبر دی، منتظم د دې عالم دی، تدبیر د دې عالم کوي، انتظام د دې عالم الله سنبال کړی دی. نزل علیک نازل کړی دی پتا باندې کتاب قرآن لره بالحق لپاره د بیان د حق. د دې صورت حق هغه کوم حق دی نو چې کوم دی بیان د حق د عیسی علیه السلام عبدیت دی. چې عیسی علیه السلام دا د الله بنده و، دا خدای نو اله نو لکه څنګه چې هغوی وایي نه ابن الله لکه څنګه چې د عیسایانو عقیده ده. دلیل وحی نزل را لېږلی دی علیک پتا باندې الکتاب قرآن لره بالحق لپاره د بیان د حق او د عیسی علیه السلام د عبدیت د بیان لپاره. مصدقا تصدیق کوونکی لما د هغه څه بین یدیه چې مخکې د دې نو وانزل التورات او را لېږلی دی الله تورات او انجیل او انجیل تورات او انجیل را لېږلی دی نو په هغې کې چې کوم دی د عیسی علیه السلام د عبدیت تذکره ده او دا قرآن د هغې تصدیق دی. من قبل مخکې د دې نه چې کوم راغلي تورات او انجیل هدی للناس هدایت دپاره د خلکو. څنګه هدایت چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی خدای نه دی، دا هدایت په هغې کې پروت دی. وانزل الفرقان او را لېږلی دی بېلونکی د حق او د باطلو. الفرقان جدا کوونکی د خدای او د بنده هغه تمیز ورته کوي چې عیسی علیه السلام خدای نه دی بنده دی. ان الذين يكننا كسان كفروا چې کفر کو بیاات الله د الله پیاتونو باندې لهم عذاب شدید دی او بعد عذاب سخت. دې صورت کفر هغه د عیسی علیه السلام د الوهیت دعوه ده. والله عزیز ذو انتقام الله دې زور ورو خاوند بدلی. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. دلیل عقلی چې الله رب عالم بكل شيء په هر څه باندې الله تعالی علم دی نو الہ دی. عیسی علیه السلام پر هر څه علم نشته نه عیسی علیه السلام موت نه خدای نه دی. ان الله یقینا الله لا يخفى عليه شيء نه پټیږي به الله باندې هیڅ په الارض بس مګه کې ولا في السماء نه پاسمان کې. او عیسی علیه السلام او عیسی علیه السلام مور چې دا خدایان نه دی او دې نسمه کې د اسمان په غیب باندې پوهیږي. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. دا الله چې هغه ذات یصورکم چې تصویر درکړي تاسو ته، شکل درکړي تاسو ته، صورت درکړي تاسو ته په رحمونو د میندو تاسو کې. او عیسی علیه السلام په خدای باندې غلب الله شکل نه ورکو. عیسی علیه السلام له الله چې کوم د مریم په ګیړه کې الله ولا چې کوم د شکل او صورت ورکړي. هر انسان له د مور په خېټه کې چې شکل او صورت ورکړي دا الله ورکړي. دا مصور دی، مصور عبادت کېدی شي الہ نشي کېدی. مصور شکل ورکوونکی هغه الله دی. عیسی علیه السلام په خپل شکل کې هغه الله رب العزت ته محتاج، په خپل شکل کې غیر ته محتاج من هغه الہ نشي کېدلی. یو نقطه د عبودیت ذکر کوي. الارحام کیف یشاء څنګه چې الله غوښه شي چاته یو شان شکل ورکړي چاته بل شان. لا اله الا هو العزیز الحکیم. نشته بل لایق د بندګۍ بل یو ذات د عبادت لایق او مشکل کشا حاجت روا الا هو مگر دغه یو الله دی. العزیز زورور دی، حکیم د حکمت والا ذات دی. نه کې عیسی علیه السلام امور د عیسی علیه السلام دا خدایان نه دي. هو الذي انزل عليك الكتاب. دا بل یاره زمون کتاب کې چې کوم د خلاف عبارتونه ملاويږي. یاره په تورات او انجیل کې چې کوم لفظ دی بن ذکر ابن الله ورته ویل دا یو جواب. هو الذي انزل عليك الكتاب دا الله غدا ته چرالې غلې په تاسو باندې کتاب او تورات او انجیل او قران منه آیات محکمات. بعض ذین هغه آیاتونه چې محکمات دي، محکم چې په یو معنی باندې مضبوط دی بل معنی احتمال پکې ته نه لکه لم یلد ولم یولد. د دې صریح معنی دار چې الله نه د الله د چانه پیدا دی نه د الله نه څوک پیدا دی. دا محکم آیاتونه دي. هن ام الكتاب چې هغه اصل کتاب دی. یعنی مطلب دی چې دا اصل آیاتونه د قران دي. دا نور آیاتونه چې کوم محتمل دي د نور معنی احتمال پکې د غیر جو بدی تکلیف دې سره موافق ډیره خدا دې سره موافق معنی نه ونه هغه معنی به پرې خودل شي. او اخر متشابهات نور آیاتونه چې کوم دغه متشابه دي محتمل د نور معنی دي. فاما الذين في قلوبهم زيغ. د عالمانو دوه قسمه اوسو چې محکم متشابه آیاتونه ته وګورئ نو د عالمانو دوه قسم شي. یو هغه چې دغه په ذکر کې کوګوالي او زه د عنادي په کې تنوي حق مسله پټي او د متشابه آیات داسې معنا راوباسي چې هغه کوم دین بيدینه دلالت کوي. فاما الذين في قلوبهم زيغ. هر چا عالمان دي ها کسان دي في قلوبهم چې په زړه دغه کې زيغ کوګوالي دي. ويتبعون دي تابعداري کې ما دا هغه مانو تشابه چې متشابه دي ګډوډتیا راولي ګرانی دي. من هو دینا ابتغاء الفتنه لپاره د لټولو د فتنې د شرک او د اختلافو لپاره د دې چې مسلمانانو کې اختلاف پیدا کړي. او ابتغاء تاویل د لپاره د لټولو د غلط تاویل داغي. نو بعض چې کوم دی ګمراه علماء سوي هغه چې کوم دی د غلط مطلب لري لکه ابن الله چې تاسو وایي اول خدای چې دا ذکر نه یو تورات کې 10 من البغات تاسو ځان نه بده کې دنه کړل. وګچر شي به کوم نه دی دا مطلب نه تاسو کوم وایي ځکه بل طرف ته لم یرید د محکم آیات موجود دي چې محکم موجود دی. متشابه چې ابن الله له دا به دغه موافق کول شي. د ابن الله معنا دا محبوب د الله نه کې زوی ځکه چې لم یلد لم یولد محکم آیات موجود دي چې د الله رب العزت
نه د الله د چا نه پیدا دی نه د الله نه څوک پیدا دی. تاسو ولې د ابن الله معنا بیا زوی کوئ؟ ما یعلم تاویله نه پوهیږي په تاویل د هغې متشابه آیات باندې الا الله مگر الله. الله صرف د هغې په صحیح معنا باندې پوهیږي. نور محتمل معنی به علما بیانوي. والراسخون فی العلم دارنګې پوهیږي په دې معنی هغه راسخون فی العلم د مخکې سره لګي چې کوم خلک مضبوط علم والي دي په علم کې چې کوم دی ښه رسوخ دی په ډونګي علم والي دي هغوی د دای په مطلب پوهیږي. یا والراسخون فی العلم دا بعد سره لګي کل من عند ربنا سره. والراسخون دارنګې مضبوط خلک په علم کې یقولون هغوی وایي آمنا به موږ په ایمان راوړل هغوی چې متشابه ایمان دغه وګوري آیات وګوري نو هغوی وایي یاره دا د محکم سره لګي موږ دغسې معنا د دې منو لکه څنګه چې متشابه محکم سره لګي. آمنا به موږ په ایمان راوړل کل من عند ربنا ټول زموږ د رب د طرف نه دي. وما یذکر الا اولو الالباب او دې پند او نصیحت نه لري مګر خاوندان د عقل د دې نه چې نصیحت قبلې او نصیحت تلي عبرت تلي نو هغه عقلمن خلک دي. ربنا لا تزغ قلوبنا بل دې ځنه چې کوم دی نو هغه چې خلک اعتراض کوي او شبهه واردوي نو تاسو چې کوم دی نو هغه دعا کوئ چې الله زموږ زړونو ته استقامت نصیب کړي په دین باندې. هسې نه چې د دې د اعتراضات تاسو هغه ایمان چې کوم دی هغه متزلزل کړي دارنګې ایمان تاسو چې کوم دی نو هغه کچه کړي په خپل دین باندې او شک در پیدا کړي په دین کې. ربنا وزمونږ رب لا تزغ قلوبنا مکه زړونه زمونږ بعد ما هدایتنا رسل هغه نه چې تا موږ ته هدایت را نصیب کو بعد از هدایتنا رسل دې نه چې تا موږ ته هدایت را نصیب کو وهب لنا وبهي موږ ته هبه فی مفت ورکول یو سیزو هب لنا وبهي موږ ته من لدنک خپل طرف نه مهرباني یعنی مفت مهرباني را الله کې رحمت را الله خپل طرف نه اسرا کې انک یقینا انت الوهاب ته چې کوم دین وخت کون کډیرو الوهاب يعطي الكثير على القليل چې په لږو سو باندې ډیر څه ورکوي. ربنا وزمونږ رب انک یقینا تو جامع الناس جمع کون کې خلق له یومنا اورد تلاره وفي چې باندې کې شک نشته د قیامت ورځ ته جمع کون کې خلق وي. ان الله یقینا الله لا يخلف الميعاد خلاف نه کوي د خپل نیټه د خپل مقرر نیټه. الله د قیامت لپاره وخت مقرر کړل الله خلاف د خپل وعده نه کوي. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ير د اخرت چې څوک د توحید د مسلې نه انکار کوي او شبهات واردین دغه حال. ان الذين كفروا يكذنا کسان چې کفر یو کو مثال صلوات والسلام ته خدای وي لن تغني عنهم اموالهم هرگز په فائدہ ورنه کیږي تا مالونه دوی ولا اولادهم نا اولاد دوی من الله د عذاب الله نه شین د سسیزو و اولئک هم وقود النار دا خلقهم دي خشاک دورو جهنم خشاک ودی کدا به آل فرعون والذین من قبلهم دي ځای چې کم دي اگر قیاس چلخي یاره د دې خلکو خال بشان د فرعونیانو دي څنګه چې فرعونیانو چې کم دي د موسی علی السلام تکذیب کو دا خلکو ما غسل پیغمبر اسلام تکذیب کوي هغه الله د غي د ګناہوں په وجه رانیولي او عذاب ورکړو دي له هم الله عذاب ورکړي. دا خلق کدا به آل فرعون د دې حال پشان د حال د فرعونیانو دي والذین دا کسان من قبلهم چې مخکې رمینني کذبوا بیااتنا دې ټول تکذیب کو زمو آیاتونو باندې دروغجنتیا کوله فاخذهم الله بذنوبهم نراوني ولله غي د دغه په ګناہوں باندې الله دغه په ګناہوں باندې غیر اټیم کړو والله شدید العقاب نو دې کوم الله راوني ځکه والله الله چې شدید العقاب سخت عذاب والده. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم يرى د اخرت او دنیا دواړو وای پیغمبر للذین کسانو ته کفرو چې کفر کړل ستغلبون زړه چې تاسو به کمزوري کړئ شي وتحشرون الى جهنم او جمع بکړئ شي جهنم ته به سلمها ډیر بد ځای ورتلو دي المهاد بستر او جعلنا الارض مهادا بکه چې کوم موږ بستر ګرځول فرش جهنم جنم دام ډیر بد بستر چې سمجي په بیان تا به اصل می هار ډیر بد بستر دا بڑا بچاونه دا قد کان لكم آیه فی فئتین نمونه ستغلبون چې تاسو به الله مغلوب کی او مؤمنان لګ دی او تاسو غالب شئ دغه نمونه خي چې وګورئ په بدر کې چې کوم نه څنګه چل شوی څومره مؤمنان او څومره کافرون څنګه چل شوی. قد کان لكم آیه فی فئتین پتاکی سرشته تاسو د بار نه غدا عبرت فی فئتین فاقد وړلو کې التقطا چې اول سره مخامخ شوی په بدر کې مخامخ شوی طرف ته 313 او بل طرف ته 3000 وفئه تقاتل فی سبیل الله یو وړلا جنگ ده په لار د الله کې او خورا کافرتون بلې وړلا کافر وا يرونهم مثلهم کافر وا د شیطان په لار کې جنگ ده يرونهم مثلهم رأي العين دل دی یو بل لره مثلهم د یو بل د چند رأي العين ظاهر باهر رأي العين ظاهری نظر باندې چې یو بل تو قتل دا چې کوم نه داخلي وخت د جنگ ذکر کوي. بل ځای کې راځي سورۃ انفال کې چې کړه دی اول کې یو بل تو قتل الله دواړه یو بل تلک کار کړل ډیر لپاره چې هډاړه ورشي په یو بل باندې او چې کله میدان جنگ ګرم شو جنگ خطیر شو نو چې اخري وخت راورسید الله رب العزت دواړه چې کوم دی یو بل ته خپل سترګو کې ډیر ډیر ښکار کړل مؤمنانو باغی ته کاتنو داسې ورته ښکارا کېدل لکه دا چې دوچن دی او
هغه چې بدی د کاتنو دی ورته د چند ښکارا کوي دا صرف د دې لپاره چې کافر وګړيږي او همت مات شي دانګي مسلمان هم مضبوط شي او هغه وګړي مو چیرې فصل لاډیر پاتې او دانګي چې کوم دینو هغه ډیر د کار لاډیر پاتې نه چې تور هته ځکه د دوانو چې کوم دی الله رب العزت یو بل ته د چند ښکارا کوي یارونه هم دی یو بل لره مثلهم دی یو بل د چند رأي العين په ظاهري نظر باندې والله والله رب العزت يؤيد بنصره مضبوطی په خپل امداد باندې من یشاء چاله چې خوشي الله رب العزت په خپل امداد باندې مؤمنان مضبوطي ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار یقینا فدې کې ها به عبرت د لپاره د خاوندانو د بصیرت او ذو بصیرت خاوندان چې نه داغي لپاره به کې عبرت دی چې کله کله لږ مؤمنان او الله رب العزت هغه له ډېر باندې هغه غلبه ورکړي نو غلبه او فتح دا په کثرت سره نه دا په ایمان سره دا دارنګ چې کوم دې په خوف یقین سره دا په همت سره دا زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره تزهيد من الدنيا دې ځکه نه مانی چې دې په دنیا دوکه شوی دي چې دنیا په دې نو ټکاري بخوري و دې کې چې کوم ډېر خسته انداز باندې د دنیا ټول ژوند خلاصه ذکر کړل چې انسان باندې اول کې چې کوم دي خواهشات هغه د په ذهن باندې سواري اول کې چې کوم دی د واده ادارنګ دی زنانو دغه کوي چې کله واده وشي نو بیا د اولاد تمنا کوي د ارمانونو چلی نه ختميږي چې اولاد ول الله ورکی بیا د خزانو تمنا کوي چې اوس چې کوم دین د الله د دین بیان به کوم ادارنګ دین ته بزان وقف کوم اورګه اول دی له روزي پیدا کوم راون خلی نو سره سپین زره ادارنګ چې کوم دین نو پیسې اغمال دولت جمع کوي چې هتر څو وخت پورې اولاد مو شي ادارنګ چې کوم دین نو پیسې ورسره کم جمع شي او خو چې کوم دینو هغه دبدبای شي بیا ویره ول خیل المسومه یره اوس چې کوم دی سورلی په کار دی او گاډي په کار دی چې دی په چکرې وې د ژوند مزي والی انجوای کینو هغه چې کوم ستلو کې ول خیل المسومه سورلی والی گاډي والی سورلی او گاډي والی خو بیا هم چې کوم دینو دی هغه کې چې کوم دینو مطمئن نه بیا ویره اوس چې کوم دینو واړه سره چې سکینو دی چې کوم دی پای په کار دی نو میخه ولا والی وا ولا والی بيزه ولا والی چې هغه وشي هغه والی نو بیا ویره اوس کو چې کوم دی هغه مو شو اوس دی چې کوم دی هر کال په پیسو باندې سره راو ابوسا او دا ولا علم دا هم مار پیسو نه خلاص کین ول حرس فصل ولا والی هغه چې کوم دی جوار او غنم ولا وکړي چې ټانټي او بوسو کړی نو دا چې راضي او دې تر راځي تر څونو بس ګریس مینه شي عمر ختم شوی دی انسان عمر ټول په امانونو او تمناګانو دی په دنیا په روان شو الله وین عمر به ختم شو دا تمناګان ارمانونه پوره نکي زوین للناس حب الشهوات من النساء استقل شوی دی خلکو ته غمینه د شهوات ما یشتهیه النفس چې کوم نفس کوم سيزونه غواړي دا خواهش د سيزونو مینا د هغه شهوات او د خواهشمند سيزونو چې کوم د زړه غواړي من النساء د زنانو نه ولبنینا د اولاد نه والقناطير المقنطره دارنګ خزانه لاندې باندې قناطير خزانه المقنطره لاندې باندې پرتي من الذهب الاسرو زرونه والفضه الاسمن زرونه ان مال دولت غواړي والخيل المسومه دارنګ غاسونه نشاندار او کرا اسونه چې کومو په غیبه باندې په پړډو باندې یا دغه تندو په میز باندې ورنه حقوري ونه او پیجندې شوم دا هغه اسونه مراد دي چې وښ ما سره یو کرس ورنی وي والانعام دارنګ زناورو دانګرو چې میخه وایي بيزا دای واغسته ول هر څه دارنګ پسونه چې بیا راځي د پاره پسله واغسته پولیس به کوم دنه په جمعات کې عبادت کوي منګکان ډیر زیات تنکړې وو منګکانو له پښو ساتل پښو ولا راوسته چې داتي وکړي چې پښو راوستل پښو به आवाजونه کول د عبادت نه استنو هغه لپاره چې کوم دغه وګي ونه هغه له بيزا راوسته پای ویل شله به هغه ته خو بيزي په چوغ شروع کړ مې به ګول نو د وی چیرې اوس دې چې کوم دې فصل او سره خوراک څه شي پکار دي نو تو ته خو د تو چې کوم نه راول او وساو چې تو ته خو برکه نه سوچ چرو کو اندیر اٹاک ور کوي یاره منګه کانو کم ځای نه راوسته په تو ته خو پیلو خلک وي تو ته ویل کوي تو ته خېلون دی نو دا چې کوم دې کو دنیا په روان شي تو ته ویل کوي ذالک متاع الحیات الدنیا را سکه د ژوند د دنیا را والله عنده حسن المآب الله چې د الله سره خسته زائد د ورتلو دنیا پسې شو دنیا ارمانونه نه پوره کیږي او کله دین پسې شو ان الله رب العزت بل په آخرت کې هر غسیز راګي استان نفس چې کوم دې ستانه مطالبه کوي د بدلو زینو د مزو زینو هغه دي دنیا امتحان ځای دی قل انبئکم بخیر من ذلکم ترغیب الى الاخرته هر کله آخرت د غټي ځای دی نو آخرت د بار تیاری وکړي وای پیغمبره خبر کم تاسو لره بخیر من ذلکم په غوړه کار باندې دینه غسی شه دی د غوړه بدله باندې دینه غوړه بدله تر دی ولې نه خیمه هغه دار چې للذین اتقوا د بار د کسانو چې ځان یو ساتل ګناونه او د دنیا د نعمتونو او د دې د ظاهري دوکې نه ځان ساتل په دین روان شو عند ربهم د دې څخه د الله څخه چې کوم د دوی د پاره جنات باغونه دي تجری چې بهږي په من تحت حالان دي راغلان انهارونه خالدین فیها همیشه به پاږي کې وازواج مطهره بیبیانی به پاږي کړی شوی
ورضوان من الله د ټول نعمت نعمت چې کوم دی ورضوان من الله رضامندیا به تر بد الله نه الله به ورته وی زای ز تاسو نه خوشاله ما همیشه د پاره اوس چل ناراضه کیږم نو دا ټول نعمت په آخرت کې والله بصیر بالعباد الله دې کې خپل بندګان لره الذين يقولون ربنا دا بندگان د الله کوم دی هغه کسان دي یقولون چې دی وی ربنا وزمون رب اننا آمنا یقینا موږ ایمان راوړل خپل ایمان وسیله کوي الله ته پیران او دارنګ بوتان او دارنګ چې کوم دین قبرونو والغه نه وسیله کوي الله ته پر دې خلک او دارنګ د نبی له سلام په وسیلو کې نه پیش کوي ربنا اننا آمنا وربنا رب موږ ایمان راوړل زمونږ ایمان هغه وسیله کوي فاغفر لنا نو موږ ته بهانو کې زونو بنا زمونږ د ګناونو واقنا عذاب النار او بچ موږ د عذاب لورنا الصابرین تفسیر بالعباد دی مخکې وچ والله بصیر بالعباد دغه بندگان کوم دي الصابرین صبر کوونکي والصادقین ورشتونی کوونکي خپل وعده لري د الله سره والقانتین عاجزی کوونکي الله تعالی والمنفقین خرج کوونکي خپل مال د الله په لار کې والمستغفرین بهره کوونکي بل اسحار په وخت د سحر کې په پېشمنی کې تهجد لپاره او د الله نه غواړي شاهد الله انه لا اله الا هو مسأله توحید بعد الله ثلاثه باندې بدریو دلایل ذکر کوي دلته شاهد الله بیان کوي الله فیصله کوي الله انه لا اله چې شان دار چې نشته بل یو لایق د عبادت او نشته بل یو اله بل یو حاجت روا مشکل کوشا الا هو مگر دغه ولاد او الملائکه او ملائکه د دې گواہی کوي دا بیان کوي و اولو العلم او خوانده د علم چې کوم دي علماء حضرات هغه د دې بیان کوي قائما بالقسط مضبوط ولاړ په انصاف باندې لا اله الا هو العزيز الحكيم نشتره بل یو مشکل کوشا حاجت روا مگر دغه یو ولاد العزيز زورور الحکیم حکمت والا ذات دی العزيز زورور دی او غواړي نو د شرکیات او د بدعات او بيدینه بدله در ناغستې شي او الحکیم چې مهلت درکینو په دې کې د الله رب العزت حکمت دی ان الدين عند الله الاسلام جواب د شبهه چې دین هم دغه توحید او اسلام دی د دین خلاف چې کوم عبارتونه تاسو په تورات او انجیل کې تاسو را دخلین هغه 10 من البغات تاسو په زور پای کې خو دي په تورات او انجیل کې چرته نشته چې عیسی علیه السلام ته ابن الله ویلي دا تاسو ځان نه بکین باسلی ان الدين عند الله الاسلام ځکه که تورات او انجیل کې وین قران خو دغه تصدیق کوي وکاله چې قران کې هم بیا ان الدين عند الله الاسلام یقینا دین کامل دین پنځ د الله باندې هغه اسلام دی او مختلف الذين اختلاف نو کړه کسانو قوت العلم چې ورته علم د کتاب ورکړي شو قوت الكتاب چې ورکړي شو ورته کې علم د کتاب د تورات او انجیل هغه کې د اختلاف کوم دا غیر دی وجنو کړي الا مگر من بعد ما جاءهم رسول داغه چې راغلو دي علم باغ یند وجل زد او د عناد نه بینهم په خپل نس کې هغه چې د عیسی علی السلام د خدای درجه ورکړو دارنګ ابن الله ورته ونه دا د دی وجنوي چې هغه عزت کو د دې سره ځکه هغه د اسحاق علی السلام په نسل کې هغه بیا راغلی او دغه په نسل کې او محمد صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په نسل کې نو دی باندې دا نه ظاهره چې نبوت ولې الله د دې د نسل نواغس او د اسماعیل علیه السلام نسل له ورکو اخیری پیغمبر د بنو اسماعیل نه وي دا د کتاب ته رزد او د عینات د وجه پرې خو او مې یکفر بیاات الله هغه څوک چې کفر وکړي د الله په آیاتونو باندې فإن الله سریع الحساب یقینا الله جل حساب کوونکی فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله بس کچری دی صداقت د نبی رسول الله والسلام چې دعوت دی لورکه په طرف د اصل کتابونو فإن حاجوك کچری دی تاسو جګړه کینې فقل وای پیغمبر اسلمت وجهي لله ما تابع کړی دی خپل ذات د الله او من تبعني او هغه څوک چې زما تابعداري کوي هغه د الله رب العزت تابعداري کوي وقل وای پیغمبر للذین آکسانو ته اوتل کتابه چې ورکړی شوی ورته کتاب ولومین او امیان ته چې نه پوهیږي د کتاب علم باندې ظاهري علما دي اسلام ته آیات تاسو چې د دین اسلام راوړل تاسو غاړه دی د الله دین ته فین اسلمو کچر دی غاړه کې خدا د الله دین ته به دینی پر خدا فقط اهتدون دینی غلاره مونږه وان تولوا کچر دی واړو دو فانما علیک البلاغ یقینا پتا باندې رسول د دین دی رسول د دین پتا باندې تبلیغ دی باقی منل نه منل د دې کار دی وان تولوا کچر واړو د دوی نو فانما علیک البلاغ فسګین پتا باندې رسول د دین دی والله بصیر بالعباد الله دین کې خپل بندګانو لرا ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق زجر او زورنا اهل کتاب ته چې په کفر او قتل حق فرستو دا د غی کار او په دې باندې ځان بهادر کولو دي ته وی چې کچره تاسو قتلی تاسو د امکان راکین مې یریږي تاسو نو مخ کې په دې لار چې کوم تل ماغي په لار کې د امتحانات او تکلیفونه راغلي تاسو هم دا برداشت کړئ ان الذين يكفرون بآيات الله چې کفر کوي د الله په آیاتونو باندې ويقتلون النبيين وقتل انبياء حق پرست علما بغیر حق به جرم ويقتلون الذين قتلوا كسان يأمرون بالقسط چې حکم کوي د انصاف ان الناس الحلقنا چې انصاف علم بردار دي او انصاف د فارچغه وای نو هغه چې کوم دین دي قتلې دا چې کوم دي دا هغه يهود او دا هغه بيدین خلکو کارو دغه صفاتو
او دا د هغه کافرو صفت و فبشرهم نو زیر ورکړي ته بعذاب الیم په عذاب دردناک معنی اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة دا هغه بدبخت دي حبطت اعمالهم چې برباد دي عملونه دي په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې چې حق پرست علما او دانګ دي انصاف علمبردار غي وجني جنون تکي دانګ چې کمندونو شهیدان کوي وي ګنا الله وي د دې د بدبخت دي لپاره واحدات کې 8 عذاب دي دي عملونه برباد دي د دې ظاهري شکل ته موږ چې کلمه وې دارنګ چې کوم دین قرآن داخلي لاس کې دغه شکل ته موږ ځکه علي رضی الله تعالی عنہ چې کوم کس وجلو هغه کس چې بیا کله وجو او دارنګ چې کوم د قتل وینو هغه چې کوم د قرآن تلاوت کو او چې لاس خپل سره د کټ په اخره کې جبا کټ کول نو بجړا شو په دې جمع ما ټول مرد الله ذکر کړل تلاوت می کړی دی نو ظاهري شکل د بر چانه ګور چې کس ظاهري شکل د اسلام جوړ کړی دی او کارونه ټول د دین خلاف کوي امالهم من الناس نشته دي لپاره سو امداد کوونکې علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب زورن اهل کتاب ته د هغه خباستونه پلیته بد صفات ذکر کوي د اهل کتابو علم تر الى الذين اتنبوا كسانوا توتوا نصيبا من الكتاب چې ورکړی شوی د ورته یو حصہ د علم د کتابو یو دعاونه الى کتاب الله دی رابل شي د الله کتاب د تورات او د انجیل علم د ورسره چې کله دیره دعوت ورکول شي په طرف د قران باندې يحكم بينهم دی ربا چې فیصلو کې په میانځ دي کې ثم يتولى فريق منهم يعود يردل دوی نو مورجون دي مخړون کې چې کله ول دعوت ورکړي شي چې د قران نظام لاره شي په قران فیصله کوي دي دینه اوړي دا دغه بيدونو مثال لې او دا کافرو او دې د قران د نظام نه رانګي د قران د فیصلونو مخړي ذالک بانهم دا د دی وجن چې یقینا دی قالو دی وویل بل پلیتی او بد صفت دري چې دې ځان د جنت ټیکداران ګړي ذالک دا د دی وجن بانهم چې یقینا دی قالو دی وویل لن تمسنا النار هرگز بوکنه چې من کاورو الا ایام معدودات مگر یو سورۃ رشمیرو وغرهم په دوکه کې چول دی لرا فی دینهم په دین د دوی کې ما کان او هغه کارونه چې دوی یفترون چې دی وکولو بل چې کوم بدعات ځان نه راځي او نوې کارونه چې د دې دین حسابونه او هغه به کول هغه دي دوکه کې دی چې ولې هغه عملونه دي هغه باندې چې کوم دین فخر او غرور کوي دی چې په جنت ته فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه نصرنګ به حالت دي سن اشنا حالت به دي اذا جمعناهم کړي چې موږ جمع کړي اليوم هغه ورځ ته لا ريب فيه چې شک نشته پاره کې د قیامت ورځ دی را پاتې ول شي او دی حق او باطل ویني دا عیسایانو او دی ویني چې عیسی علی السلام د الله بندره دا خدای نه دي نو اشنا حالت به دي او فیات کل نفس ما کسبت او پورا باور کوي شي هر یو نفس ته بدله د هغه عملونو چې د کړي او هم لا یظلمون دین بګمه ونه کړی شي الله به هر بد عمل د دې پورا بدله ورکړي وللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء دا ولی حصے دریم باب د دې نه شروع شو او په دې کې چې کوم دینو په زمن کې دعا ورسره ذکر کوي مسله د توحید دانګ په دې کې چې کوم دینو ترغیب تابعداري د نبی رسول الله والسلام ته بایکاټ د بيدین خلقونه او دانګ د هغه خلقونه چې هغه دیندار دي او د بيدین سره هغه چې کوم دلین دین کې دا غینه بایکاټ ولا برا مسله به ذکر کوي شبهه چې عیسی علیه السلام ابن الله نه دی قرآن سبي بیانې پدې کې چې عیسی علیه السلام څوک وللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء ير د اخرت تو هر توحید ځان سره والي وای پیغمبر اللهم ای الله مالک الملک بادشاہ د بادشاہانو مالک الملک بادشاہ د بادشاہانو د بادشاہي اختیار مند تو تر ملک ورکه بادشاہي د زمکه مند شاه چاته چې غوښي وطن زی الملک او اخر بادشاہي منتظم مندا چانه تشاو جستا خوشي د زمکه بادشاہي د الله بلاش کړي چانه اخلي چاله ورکي وتعز من تشاء عزت ورکي چاته چې خوشي او تذل من تشاء ذلت ورکي ذلیل کوي څوک چې خوشي بيدك الخير ستا په لاس کې ستا په اختیار کې خیر دی انك على كل شيء قدير یقینا ته په هر یو څه باندې قدرت لرونکی تولج الليل نباس شپې لره په نهار په ورځ کې او تولج النهار نباس ورځ لره په لیل په شپه کې ورځ راشي په شپې کې نونځي تیار شي شپه راشي بیا چې کوم نه شپه پرس کې نونځي او راشي دا چې کوم دی درته د شپې دا تبدیلی او دا چې کوم دی د انقلاب د الله د توحید یو دلیل او تخرج الحي او باس ژوندې من المیت د مړینا ژوندې په عقیده توحید باندې او دارنګ مړ په عقیده د شرک باندې د کفر باندې یا ژوندې ظاهری ژوند نه مراد دی چې دارنګ مړ کله کله چې کوم دی یو زنانه وفات شي او دا چې کوم دی ژوندې ماشوم شي کله کله یو زنانه هغه چې کوم دی ژوندې وي مړ ماشوم پیدا شي دا هغه دلایل خو یا دلته چې کوم دی ژوند هغه په مسله د توحید د چې توحید په مسله روح ژوندې او د کفر په مسله باندې هغه روح مړ دی تخرج الحي او باس مړ ژوندې لره من المیت رمړنا مسله د توحید باندې ژوندې هغه چې کوم دین مړ نه مشرک نه پیدا کوي لکه ابراهیم علیه السلام چې لوی موحد د کافر مشرک هغه د پلان چې کوم دین پیدا او پلان چې کوم دین لوی مشرک او ابراهیم علیه السلام موحد او تخرج المیت او باس مړ لره من المحی د ژوندینا مړ لره مشرک پیدا کوي د موحد نه لکه د نوح علیه السلام دوی کنعان
هغه چې کوم د پلار موحد نبی او زوی چې کوم د مشرک نو دا د الله د قدرت نه هېري. الله رب العزت دا نظام بدلی را بدلی. وترزق من تشاء او رزق ورکوي چاته چې غوښي بغیر حساب به حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء. دوی نه مني نو بایکاټ دی وکړي. لا يتخذ المؤمنون مؤمن سړي صفات دار چې د ګناه د مجلس نه بایکاټ کوي. دا رنګ هغه خراب چې د ګناه په مجالسو کې سالین دغې نه بایکاټ کوي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء. نه بني مؤمنان کافرانو له دوستانو. د مؤمن چرم دی د کافر سره به دوستی نه کوي. کافر به همیشه یا د غلامی یا بدل ماته دي د بجزیه ورکړي. چره بم دي د یو بل سره دوستی نه کوي. نه کافر چره د مؤمن د ارفا کېدل شي. اولیاء دوستان من دون المؤمنین باندې مؤمنانو را. ومن يفعل ذلك چا چې وکړه دا کار فلیس من الله فی شیء. نه د الله تعالی طرف نه به هیڅ یو دین باندې د کافر سره مرګستیا وکړه ظاهری ځان مسلمان ښکارا کوي. د الله په نسبانه هیڅ دین باندې نه د دین نشته. ځکه دین اسلام کې د کافر سره دوستی نشته. الا ان تتقوا منهم توقا مگر دا چې تاسو ځان ساتئ د دوی نه توقاتن په پوره ځان ساتلو سره بایکاټ دی کوي ملائک قائم بایکاټ باندې. ويحذركم الله نفسه. یری تاسو الله رب العزت د خپل عذابونو الله رب العزت د خپل عذابونو بیان اوس نه وکړو. وروسته بیا منګولې پروړې اوس نه ځان ساته. ویل الله المسجد الله ته واپس کېدلی. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه. زورن هغه چاته چې پټه دوستانه د يهودو سره ساتي. الله رب العزت کې تاسو پټي افکار دوستای کوي د هر سره الله خبر دی. ولله پیغمبر ان تو فوق چاري تاسو پټوي ما فی صدور تاسو سیمو کې او تو بدو یا ښکارا کوي علم الله پای الله خبردار دی. بیان او کوه د الله ما پاسمانه په سماوات جو پاسمانونو کې ما پاسمانه په لارو کې پس مکه دي. والله على كل شيء قدير. الله په هر یو څه قدرت لرونکی دی. یوم تجد كل نفس ما عملت من خير. تخویف چې څوک بایکاټ نه کوي نو هغه تیاره هغه ته چې کوم نه هغه یې بیانې کلار شي دی. یوم تجد پاورز باندې چې کل نفس هر یو نفس ما بدل هغه عملونه عملت چې کړي من خیرن څه خیر او نیکای کار کړي محضرن حاضر کړي شوی چې نیکای نو کار کوي دغه بدل ورته قیامت کې هغه مخامخ ملاو شي. ما عملت من سوء هغه چې کوي دې سبا د عمل نه بدل ورته ملاو شي. تود لو ان بینهما. افسوس د مجرمانو په قیامت کې بیا چې ګناهونه وکي او دارنګي مجرمانی د جرم سره د دنیا نه لاړ شو ته بیا منګولي وړي. تود خوخي بنا مجرمو لو ان بینها کاش چې بمیز د کې و بینه په میز د قیامت قیامت بعید موده وړيرا نیټه وړيرا دی ودا خوخي چې کاش د قیامت دومره لري وي چې ما دومره موده وي چې ما بیا د قیامت لپاره چې کوم دې تیارې کړې وي. دالته منګولي وړي وي. يحذركم الله نفسه. یری الله رب العزت تاسو خپل عذابونه. والله رؤوف بالعباد. الله رب العزت نرمي کوون کې په خپل بندګانو باندې. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. دې ځای د نبی رسول الله والسلام تابعداري ته ترغیب ورکړي چې د نبی رسول الله تابعداري وکړي د دنیا او د آخرت کامیابی دي او دارنګ بایکاټ د غیر نه. ولو پیغمبر ان کنتم تحبون الله کچریه تاسو چې مینه کوي د الله سره فتبعوني نو زما تابعداري وکړي. يحببكم الله نو الله به تاسو سره مینه وکړي. کم انسان چې د نبی رسول الله والسلام تابعداري کوي دغه په سنت رواني دا د الله محبوب دی. پیغمبر د سنت سره مینه کوي الله د سره مینه کوي. چې الله ور سره مینه کوي د ځمکې او د اسمان د ځمکې مخلوق او د اسمان ملائک ټول د سره مینه کوي. نو ضروري نه ده چې انسان د په زور اجازه نه وټي. ضروري ده چې الله انسان چې کوم دغه الله رضا کې د پیغمبر په طریقو روان شي. ولو پیغمبر ان کوم چې تاسو تحبون الله تابعداري د مینه کوي د الله سره فتبعوني زما تابعداري وکړي. د الله سره مینه کوي نو دا حق ده ادا کوي چې زما تابعداري وکړي. يحببكم الله نو الله به تاسو سره مینه وکړي. ويغفر لكم بخنه وکړي تاسو ذنوبکم تاسو د ګناهونو که زما تابعداري وکړه مینه به سره وکړي دا نه ګناهونه ورته معاف کړي. والله غفور رحیم. الله به مهربان ذات دی. قل اطيعوا الله والرسول. د محبت طریقه هغه اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم او د الله دی. الله او د الله د رسول سره مینه غدانه ده چې یو کس را پاسي او پیغمبر په شان کې معمولی خبره وکي مستحی ته جوړیږي یا نه او تر پاسي غمړ کې اوسه چې کم دین هغه محب الله دارنګ چې کم دینو د نبی صلی الله علیه وسلم مینه کوم کې مد نبی صلی الله علیه وسلم سره اوسه چې کم دینو علی رسول مو اوسه چې کم دینو په مؤمن په دې څومره مؤمن کی چې د ګستاخی په الفاظم نه پوي د ګستاخی نه خبروم نه اول ځکه چې کوم دیره پاسي معمولی چې خبره غړي نه د ځان د وښه ځان د عاشق رسول ښکاری ورمنډي وي بیا تابعداري دار چې الله احکامات مني پیغمبر په طریقه روان شي دا د الله او د الله د رسول سره مینه ده او د محبت طریقه خي ولات وی الله او پیغمبر تابعداري د الله کوي او رسول د پیغمبر د الله کوي فإن تولوا پس کوي تاسو واوړئ دی فإن الله یقینا الله لا يحب الكافرين مینه نه کوي کافرانو سره سو واوړئ دا کافر شو دي سره الله مینه نه کوي د الله دین نه واوړئ کافر شو الله د سره مینه نه کوي د په مقابله کې چې څوک د الله په احکاماتو د پیغمبر په طریقه روان دي الله به ورسره مینه کوي. ان الله اصطفى آدم ونوحا تفصیلی جواب د شبهه
چې تاسو وایي چې عیسی علیه السلام هغه چې کوم دی نو د ابن الله دی، خدای دی یا د الله زوی دی، نو که دا خدای ونه د ټول نسب به بندګان او ټول نسب به چې کوم دی الله ته عبادت به کوو. نسب ولا بیانې ان الله یقینا الله رب العزت استوفا غوړه کړی آدم علیه السلام او نوح علیه السلام وآل ابراهیم دارنګ د ابراهیم علیه السلام اهل وآل عمران او دارنګ آل عمران علیه السلام علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه باندې دا غ زمانه په ټول مخلوقات باندې الله دې غوړه کړی. ځکه دې سره دین و چې چا سره بی دینی و نه غیلان دي ذریه بعضها من بعض اولاد دې بعضو د دینه د بعضو د یو بل له پیدا دي نو دا څنګه خدایان دي. الله سميع عليم الله اوریدونکو په ذات دی. قالت امراه عمران ربي اني نذرت مریم علیه السلام مور هغه چې کوم دی الہ نشي کېدی ځکه مریم علیه السلام دا غیر علیه السلام دا غیر پیدا ده چې چا نه پیدا نو هغه خدای نه څوک چې پیدا دی هغه خدای نه دی په خپل خدای نه دی. نو تاسو څنګه وایئ چې عیسی علیه السلام خدای دی؟ ذریه اولاد د باز د دینه د باز الله رب العزت اوریدونکو په ذات دی. قالت امراه عمران کله چې وی خزر عمران علیه السلام ربي زمارا بیني نظرت یقینا ما نظر منل لك استار پر زار پارا وقف می منل ما هغه نظر می منل تار استار پارا ما هغه صفیبت چې زما په خېټه کې دي محررا آزادو مال چې کوم اولاد ترا کوي هغه استاد دین توقفي دا نظر ومن فتقبل مني زمانه قبول کی انك انت السميع العليم یقینا ته قبلون کې په وزادو فلما وضعتها قالت ربي اني اذا نوس نفي د علم غیب کې د مریم علیه السلام هغه مور چې کوم د عالم الغیب نه و دارنګ هغه مخلوق چې دا پیدا نه دام الہ نه دی دام مخلوق دی چې دینه پیدا دی عیسی علیه السلام دا غم مخلوق دی او غم چې کوم دی د الله بندره هغه الہ نه دی عاجزی دا غي او نفي د علم غیب چې هغه ته دا پټ نه و ما په خېټه باندې کوم ماشوم دی نو دا جنید او کالک دی. فلما وضعتها کله چې وزګه ولدي لره قالت نو مریم علیه السلام مور رب زماره با اني یقین ما وضعتها انثى ما خدا ماشوم وزګه ولا دا جنید والله اعلم بما وضعت الله په پاره سما کې دي زګولو کوم اولاد چې دې پیدا شو الله دا غي په نوع فسن باندې خپو یو الله ته خپته او جلا جنید الله په کوم صلاحیتونه یې خو هغه چې کوم دی نو هغه بهترو هغه د نارینه په مقابله کې ډیر خو ولې ذکر وکړ انسانونه د نارینه په شان د زنانه باندې یعنی عام نارینه غد د زنانه په شان نه دي زنانه کې الله کوم صلاحیتونه خو دي نو هغه د نارینه و بهترو دا زنانه چې دین کوم کار کوي د دین وجه سو پیدا کیږي دا علم الله ته و اني سميتها مریم بما التجا واجزي دا غي یقینا معلوم ورکړل دي تا د مریم علیه السلام بما چې کوم دي ته نوم د مریم ورکو نوم ورته ما ورکو سیرت ولا تورکا ادارنګ چې کوم دی تربیت ولا تورک الله ته دعا کوي عجز کی و اني اعوذها یقینا ز پناه غړم دی لره به کا پتا باندې و ذریتها د اولاد د دې لپاره مینه شیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه د شیطان نه پناه غړم نو وګوره کچرته دا الہ وي عیسی علی السلام الہ وي یا مور الہ وي دنیا به چې کوم دی شیطان نه د پناه دعاګانې د الله نه غوښتي بیا و د دې لپاره چې کوم دی غوښتي چې دا ټول هغه الہ نه دا بندګانو د الله فتقبلها ربها بقبول حسن اصول د نصرانیت هغه په ترتیب رد کړي فتقبلها ربها بقبول حسن قبول کړ الله دې لرا ربها قبول کړ دې لرا ربها رب دې بقبول حسن به استو قبل اول سره الله رب العزت دا نظر او دا منخت ول الله قبول کړ او دا غزنانه مریم علیه السلام الله یو عظیم شخصیت جوړ کړ او انبتها نباتا حسنا او را زرغونه کړه الله غیلرا رالو یې کړه تربیت ولا ورکو او انبتها را زرغونه کړه غیلرا لالو یې کړه غیلرا نباتا حسنا فرالو یې ولو خيسته سره خيسته تربیت ولا روحاني جسمانی او اخلاقی وکړو دا سي پاک بازان یک سیرت انسان ته الله جوړ کو وکفلها زکریا او ذمہواری واغسته د کفالت زکریا علیه السلام دا اترو یا امام کلمہ دخل علیها زکریا المحراب هر کله چې داخل شو دی باندې زکریا علیه السلام المحراب کوټه گایتا دی په خپل عبادت خانه کې او عبادت کو زکریا علیه السلام ورسره راغی وجد عندها رزق و مندرای سکه رزق خوراک سونه ورسره دا سي میوه ورسره مونږ چې دا میوه الته موسم نو عالم ورته یا مریم او مریم ان لك هذا دا رقم ځکه استاد بارا دا چرته نه راغله قالت غي ورته هو من عند الله دا د الله طرف نه دی عیسی علیه السلام مور سوی عجز خپل ښکارا کوي چې دا خوراکونه ما څخه زما د وجه نه راځي زه الہ نه یم نه کوم دینو زه چې کوم دینو هر څه اختیارات ما سره دي زه د الله بنده یم دا څه چې راکوي د الله راکوي هغه عاجزي دا غي مریم علیه السلام ته وی ان لك هذا یو بنيري چې کوم دینو دغه خواله لاړ شیخ صاحب خواله نو هغه خوا کې چې کوم دینو میوه برتا نو بنيریانو ګورو شیخ صاحب کیسه کوله چې هغه خواله لاړ نو ورته وی سلام واچو نو شیخ صاحب ته ان لك هذا دا په کوم ځای کې نو شیخ صاحب ورسره وخاندل
یاره چې ګونېرې نه وي که نه وي ان لکې هذا وي، زه ښځه خو نه یم وایي ته وایي ان لکې هذا ان لک هذا وایه د زنانه دپاره لکې راځي. نو سم یې وخندل نو بیا وایي هغه کیسه په درس کې کوله ان لکې هذا دا د زنانه دپاره. دا د کوم ځای کې اوس دا دپاره قالت نو ورته هو من عند الله، دا د الله له طرف نه دي. ان الله يرزق من يشاء، الله رزق ورکوي چاته چې خوښ شي بغیر حساب بې حسابه بے موسمه بے حساب رزق الله ورکوي چاته چې خوښ شي. هنالک دعا زکریا ربه، زکریا علیه السلام چې دا ولیدو زکریا علیه السلام اولاد نو دیم بوډا او دارنګ چې کوم دی بیبي بوډا و دواړه چې کوم دی نو دا پیغمبرو بوډا او دارنګ اولاد نو چې دا ولیدو چې بے موسمه یو میوه الله مریم علیه السلام له ورکول شي مال بے موسمه بچي ولې نشي راکول راغ خپل عبادت خانه ته وجړا شو. هنالک دعا زکریا په دا وخت کې فریاد او دعا وکړه زکریا علیه السلام رب او خپل ربنا قال وی رب دې زما رب هب لي وبهیمات من لدنک خپل دربنا ذریه طیبه اولاد او طیبه پاکو اولاد نیک اولاد را لره دا دعا یو د اولاد لپاره. انک سمیع الدعاء یقینا تقبلون کړه دعاګانې. فنادته الملائکه اجابت د دعا چې الله ولا دعا قبول کړه. فنادته आवाज وکړه الملائکه تو فرشتي او هو قائم نو دی ولاړ یصلی عبادت کو فل محراب په خپل کوټګای کې عبادت خانه تخپل تل خپل کوټګای ته کمرې ته تل عبادت کو موږ باندې ولاړو فرشتہ را لزیر ورته واورو ان الله چې کنه الله رب العزت وبشر وکزیر درکې دا ته یحیی په یحیی علیه السلام مصدقا چې تصدیق کوونکی به کلمت من الله په احکامات د الله باندې کلمت من الله د احکامات الله تصدیق وکي دغه بیان وکي وسیدن سردار د دین وي وحصورا پاکباز وي نیک سیرت وي او نبی نه پیغمبر وي من صالحین د نیکانو نه داسي ماشوم درته الله درکو چې هغه د الله د احکاماتو پابندي نیک سیرت وي او دارنګ پیغمبر وي پیغمبري بول الله ورکي زیر او تواول شو. اوس تعجب دغه قال نبی زکریا علیه السلام رب وزما رب ان يكون لي غلام مطالبه عند کیفیته چې زماره پر وسنګ ماشومي ان يكون لي غلام سرنګ بشي زماره پر ماشوم بچي وقد بلغني الكبر وتاکي سره رسیدلې ماته کبر دا د فطرت د قانون خلاف ده چې ماته چې کوم د زما عمر په شاشه د پدی بډاوالي کې الله مال سم چې کوم دین هغه اولاد راکې ومره اتیات نو او بي زما چې کوم دغه شندره نو قوانینو د فطرت مخالف او دغه خلاف ول دی وجنه تعجب یو فطری شي حالانکه د الله له قدرت نه بهر نه و. قال نو ورته فرشتي كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك نو ورته فرشتي الله رب العزت جواب ورته وایي. قال وی ورته فرشتي كذلك هم دغه رنګي به ته تبم بډای بي بنیم بډای پتا سو بزوانی نه راځي. الله يفعل ما يشاء الله کوي هغه کار چې خو شي د الله چې کوم کار اراده وکړي نو الله په قادر دی په هر عمر کې پای باندې. قال نو هغه وی دی زکریا علیه السلام رب ولا رب اجعل لي آیه او زمانه پاره ونخه. قال نو ورته الله رب آیتک نخستاره الله تکلم الناس دا د لپاره چې کوم د عبادت طریقې ورته خو الله تکلم الناس چې خبرې ونه کوي خلکو سره درې راځي هغه چې کوم بالکل غلي الا رمز په اشاره باندې واذكر ربك كثيرا یاد وخت رب ډېر وسبح تسبیح بیان او پاکي بیان او بالعشي والابکار عشي مازیګر ماسخوتن او الابکار سحر سبا بیګه مطلب 24 غنټې چې کوم د الله ذکر کوه. وایي قالت الملائکه یا مریم اوس دې نه د اولوهیت د مریم علیه السلام نفي. مریم علیه السلام هغه چې کوم د الہ نه وګوره هغه چې کوم د الله رب العزت هغه چې کوم د مریم علیه السلام خپل عاجزي چې کوم د هغه ښکارا کوي. ای قالت الملائکه کله چې فرشتو مریم علیه السلام ته یا مریم او مریم ان الله یقین الله رب العزت او استفا کې غوړه کړي تعالی را دې چې کوم دې چون کړي ته غوړه کړي د خپل عبادت لپاره بیت المقدس دغه لپاره د صفای لپاره وطهره کې پاکه کړي تعالی رم پاکه کړي ته د هر قسم ګناه نه واستفا کې غوړه کړي تعالی نساء العالمین په زنانو د خپل زمانه باندې دا زنانه د زمانه چې څومره زنانه په ټول باندې الله دې له فضیلت ورکړي. یا مریم مخنوته دې زنه اوس پرایز د مریم علیه السلام ذکر کوي چې کار د دې سو الله رب العزت ورته حکم وکړ یا مریم مخنوته اے مریم مخنوته عاجزی کولی رب کې خپل رب ته عاجزی کو الله ته وسجدي سجده کو ور کوي رکوع کو مار راکې سره رکوع کوم کنه یعنی د الله حکم باندې پر حال کې ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک نبی رسول الله والسلام نفي علم غیب کې ته غیب نه پوهیږي دا څه چې مونږ ته بیان کوم دا ټول انباء الغیب د غیب خبرونه الله ورته ذالک من انباء الغیب دا خبرونه د غیب نه دي نوحیه الیک چې مونږ وحی کوم د دې ته وما كنت لديهم انه يتردوي سرا اذ يلقون کله چې دی ورزول اقلام او خپل قلمونه ايهم يكفر مریم چې کوم یو د دین کفالت د مریم علیه السلام کوي چې داغي کفالت او دارنګ دغه ذمہواری او چې کوم نه سو کوي خرچه او دارنګ دغه تربیت
وما كنت لديهم او نوې تر دې سره یختصمون کله چې دې جګړه کوله په دې کې چې وی دا چې یو دا بس چې کوم دنو سنبالو بل دا بس سنبالو قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک دا رالو یشوا او عبادت د الله کو دارنګ نیک سیرت انسان او د عیسی علیه السلام هغه چې کوم د هغه د پیدایش کیسه قالت الملائکه کله چې ملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه یقینا الله زیر درکې دا ته بکلمه منه په فیصله باندې د خپل طرفنا هغه فیصله چې هغه د اولاد ده اسمه جنوم دا غبا المسيح مسیح عیسی زوی د مریم علیه السلام مسیح بلغه صفات مسیح دغه ته ویل کیږي مبارک تر برکت والا انسان دارنګ مسیح باندې د مسح سره دې په خلکو باندې چې کوم نه هغه لاس راکاږي د برګي مرز او دارنګ پیدایش شروع هغه بخښل د الله په حکم باندې اسمه جنون دغه مسیح یا مسیح په معنا د سیاحت سره ګرځیدون کې دی هم چې کوم نه اخیره زمانہ کې چې کوم دی را کوزيږي او دارنګ د دجال په تعاقب کې به چې کوم نه حرمین او تزي او ګرځي به چې کوم نه سلويخ کاله په ځمکه باندې بیا باندې یا مسیح عیسی زوی د مریم علیه السلام وجیها محوریزو وجیه هغه انسان ته ویل کېږي چې کوم طرف ته ځینو چې ځان سره خیر وړي او دارنګ نیکای کارونه کوي چې کوم طرف ته ځینو خیر او برکت ته صادریږي چرته چې کوم نه هغه غلط کار نه کوي وجیها محوریز په دنیا په دنیا او آخرت او آخرت کې ومن المقربین او په آخرت او آخرت او آخرت کې ومن المقربین د نیکانو خلقونه دا نږدې کړي شو خلقونه د الله ته په نږدې خلقونه ويكلم الناس في المهد وكهلا خبرې وکړي د خلکو سره په مهدي په وړوالي کې په څنګه کې وکالن په بډاوالي کې بډاواله هو پیراغله نو بوزوانه کله او چت کړل دا دلیل د دې چې هغه ژوند دی بیا برازي بډاواله به پیرازي وفات کیږي او من الصالحین او به د نه قانونا قالت ربي تعجب د مریم علیه السلام چې هغه تعجب کو دام یو فطری سيزو ځکه چې دا یو ډیر نیک سیرت پاک دامن زنانه او واده خو کړی نو زنا تصور ته کې دین شنو اولاد پر کوم طرف او قالت نو یا غیر رب زما رب ان یکون لی ولد څنګه بشي زما د پاره اولاد ولم يمسسني بشر نه رسیدلې ما ته یو بندا زما مال چې الله سم نه دراوړي یعنی نه زنا کارای ما نه چې کوم نه ما نکاح غړي دا او د اولاد د قانون د فطرت موافق دا ولاري دین مال به اولاد څنګه راکړي قال نو ورته الله رب العزت کذالک هم دا رنګ ته به فرشتي ورته وي هم دا رنګ به دا حال به ته نه به چې ګناه کړي نه به نکاح لري الله يخلق ما يشاء الله پیدا کوي هغه چې خوښ شي الله په خپل قدرت به کوم تعالی اولاد راکړي اذا قضا امرا کړي چې فیصله وکړي د یو کار فینما یکون بس یقینا نو هغه ته کون شان فیکون موجود شي الله چې د یو کار حکم وکړي نو کون دا د الله تعبیر د اراده نه تابع دي چې اراده وکړي فیکون په خپل موجود شي ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراة والانجيل او دي عیسی علیه السلام ته تعلیم د کتاب ورکړي او حکمت او سنت والحکمت علم د حکمت باور ورکړي دارنګ علم د کتاب باور کی تورات او انجیل دا تفسیر د کتاب دی چې دا کتاب بسی او تورات او انجیل او تورات د دې علم باور ورکړي او تورات او انجیل او تورات او انجیل تورات دنه چې کوم مخکې موسی علی السلام نازل شو انجیل په دغه کې عیسی علی السلام نازل شو نو تورات او انجیل هغه علم باور ورکړي ورسولا الی بنی اسرائیل او د پیغمبر بنی اسرائیل ته ان قد جئتکم دا بیان دا فولید دلته عبارت او محذوف دی دلته لوی کیسه چې کوم نه امیاس کې حذف شو چې عیسی علی السلام پیدا شو او هغه پیدا شو لکه څنګه چې الله رب العزت ورته او ورولې ولکه سوره مریم په تفصیلی سوره طه کې په تفصیلی واقعات هغه راشي وو هغه لوی شو بیا پیغمبري ورته ملاو شو دعوت شروع انی بتاکی سره قجیتم زراغله متا سو بیاات فواضحه بیان احکامات من ربکم طرف درف تاسو انی اخلق لكم من الطير چې یقینا ز پیدا کوم تاسو د پاره مینت ویني د خټینه هيئت الطير په شان د مارغ باندې دا الله غله یو معجزه ورکړو چې خټینه باید مارغ شکل جوړ کړ هغه کې به پوکو ورته شد الله په حکم باندې مارغ شانه هغه مارغ شو الله په حکم باندې به چې کوم نه خټو هغه مارغان جوړو اخلقو جوړو ملکم تاسو د پاره خلقت معنا جوړو سره جوړو مستاو د پاره مینت ویني د خټینه که هيئت الطير په شان د شکل د مارغ په انفو وما فيه پای فيكون شبه ذات طيرا مارغ باذن الله د الله په حکم باندې باذن الله کی اشاره شو دی خبره ته چې زه خدای نه ما زه په خپل چې کوم نه پدې کې محتاج یم د الله رب العزت اجازه ته و ابرئ الاقمه جوړو ما هغه پیدایشي وندو والابرص او برګي مرز والا بچا باندې همیشه او دارنګي دایمي ابرګي مرز او پیدایشي وندو هغه به روغاو و اوحي الموت ژوند کوم مړي باذن الله د الله په حکم باندې د الله په حکم باندې مړي ژوند کوم دا د عیسی علی السلام معجزه وي ونبئكم بما تاكلون وما تدخرون معجزه علميه چې علم را الله را کړل حلال او حرام بیان ورته کوم ونبئكم خبرون به تاسو ما پاسه باندې تاكلون چې تاسو خره ما تدخرون چې تاسو خره کوي په بيوتكم په کورونو تاسو ان في ذلك ينفدي يقينا بديك الايه نخد عبديه عيسى عليه السلام چې هغه بندونه کې خدای لکم تاسو لپاره ان کوم مؤمنین کې چې تاسو مؤمنان په دې ټول واقعیا کې چې کوم د عیسی علی السلام د عبدیت نه خوي
ومصدقا تصدیق کوونکی لما دا سبین یدی چې دنه مخکې من التورات او توراتنا ولی احل لكم بعض الذي دې لپاره دریم کیفیت دې لپاره چې حلال کوم بیان کما حلال والے لكم تاسو دا بعض الذي د بعض هغه سيزونو حرم علیکم چې تاسو باندې حرام کړی شو په تورات کې هغه سيزونه چې په تورات کې تاسو حرام کړی شو زما په دین کې او په تاسو باندې حلال وي دغه بیان درته وکم وجئتكم بآية من ربكم وراتلكم تاسو په واضح احکامات او طرف درف تاسو نه فتقوا الله ويرګه د الله نه واتيون زما تابعداري وکړئ ان الله ربي وربكم فاعبدوه یقینا الله رب زما او رب تاسو فاعبدون د الله عبادت وکړئ دا بل نه حدیث عیسی علیه السلام د عبدیت عیسی علیه السلام د الله بندگی کول او الہ د بل چا بندگی نه کوي هذا صراط مستقیم دا د لار نه دا د الله عبادت دا نه غلام ده فلما احس عیسی منهم الكفر هر کله چې محسوس کړ عیسی علیه السلام د دین اراده د کفر عیسی علیه السلام بیان کو دعوت وچلو خو چې غینه د ایمان تم ختم شو عیسی علیه السلام هغه بیا جماعت او تنظیم جوړ کړ جدا قال نو عیسی علیہ السلام من انصاری الی الله سوق د امدادیان زما د الله په دین کې الی الله د الله په دین کې د الله په دین کې به زما امداد سوق وکړي قال الحواریون نو یا حواریین حواری دا سپینو رنگونو والا ته ویل کېږي دا رنګ چې کوم د حواری سپینو جامو والا او دا چې کوم د عیسی علیہ السلام صحابه دا غیر لپاره دا استعمالي دي عیسی علیہ السلام صحابه کرام چې کوم دا ملګری د حواریین ویل کېږي دوی حواریین ملګرو د عیسی علیہ السلام نه انصار الله موږ امداد کوونکي دي د الله آمنا بالله موږ ایمان راوړل په الله باندې وشهد تګواشه به ان مسلمون په دې باندې چې موږ چې کوم دي نو غاړي په دې کو دي دین دا ربنا آمنا دعاء د حواریین واره بزمږه آمنا موږ ایمان راوړل په ما پاس باندې انزل ته چې دارا لګلی وتبعنا الرسول من تابعداري د پیغمبر کو فكتبنا مع الشاهدين موږ موږ سره د بیان کوونکو د گواہی کوونکو د دین د حقانیت ومکروا دي چې موږ تدبیر وکړو د قتل د عیسی علیه السلام ومکر الله تدبیر وکړو د بچکولو د عیسی علیه السلام والله خير الماکرین والله غره تدبیر کوونکی دی نو الله څنګه بچکاوه اذا قال الله یا عیسی علیه السلام بچکول د الله رب العزت هغه بچکو دغه د قتل د منسوبینا اذا قال الله کله چې الله رب العزت یا عیسی علیه السلام انی متوفیک کې نن زه پوره چوتاون کې تعالی را دلته وفات په معنا د روح سره چې روح د عالم جسم دی په ځمکه بریدم دلته توفی په معنا د یو شی پوره غستل سره د روح نه لکه را بشیرستو چې رافعک الیه دا رنګ چې کوم د سورته انعام کې بم راشي الته چې کوم د توفی په معنا د پوره چتاول سره ده لکه الته په سورته انعام کې راځي چې کله تاسو وکیږئ موږ چې کوم د تاسو نه روحونه وال نو الته توفی په معنا د روح اغستل سره راځي الته انسان مری هونه د وفات په معنی سره ورپکار چلتم بیا انسان بالکل وفات کړي او بیا دوباره روح دې ته واپس نه راځي توفی په معنی د پوره چتاول سره متوفی کا پوره چتاون کې امتحان جسم سره د روح نه ورافع کایلیه چتاون کې امتحان خپل ځان ته متطهر کا پاکون کې امتحان متطهر کا پاکون کې امتحان من الذين د تهمتونو دا کسانو نه کفرو چې کفر کړل وجائل الذين غرزون کې ما کسانو لره اتباعو کا جستا تابعداري کې فوق الذين پاس را کسانو نه کفرو چې کفر کړل دی الهي من قیامت اور د قیامت پورې دا چې نو چتوما او ستا مرګري دا په دی وایي تر قیامت پورې غالب وي یعنی څوک چې حق دین قائل دي او به همیشه په کافر باندې غالب وي مستعار دین تابعدار حواریین دا به همیشه په کافر باندې غالب وي عیسی علیہ السلام ته الله اوچت ثم الی مرجعکم فاحکموا بیا زما طرف ته واپس تاسو را دا تفصیلی واقعا په سورته طه کې بیا ده بیا څه چلو شروستو عیسی علیہ السلام ته الله اوچت کو او دغه یو ملګری چې کوم دی عیسی علیہ السلام په شکل باندې شو او دیراله دنه راغی وجنو بیا دی وی چې موږ عیسی علیہ السلام وجل یو ډلې وی بل ډلې کې عیسی علیہ السلام وجل نو زمون ملګری شو بیا دواړو کې اختلاف شون یوه به عیسی علیہ السلام وجل بل وینا خپل ملګری وجل ثم الی مرجعکم بیا موږ طرف ته واپس تاسو نه فیصله وکړو تاسو په فيما پاس کې کوم فيه تختلفون تاسو باید اختلاف کوم کیي تاسو په اختلاف کوي فاما الذين كفروا فعذبهم هر چا کسان چې کفر وکړ عذاب ورکوم ورته کفر وکړو د ابدیت د عیسی علیہ السلام نه انکار وکړ عیسی علیہ السلام ته خدای وی او عذبهم عذاب ورکوم ورته عذاب شدید عذاب سخت او په دنیا په دنیا کې او آخرت او آخرت کې او لهم من الناس انه يدير باسو امداد کوي واما الذين امنوا بشارت مؤمنان ته هر چا کسان دي امنو چې ایمان راړو او عمل صالحات او عمل کوي نیک په طریقه د پیغمبر ويوفيهم پورا ورکی توجرهم بدلیل دوی د عملونو والله لا يحب الظالمين الله من نکي ظالمان سره ذلك نتلو عليك دا بیانو پتا باندې من الآيات الواضحه احکاماتنا والذکر الحکیم دانګه ذکر او نصیحت الحکیم د حکمت ذاتو یا الحکیم محکم د حکمت نډک ذکر بیان درته کیږي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم عجیبه حالت د پیدایش د عیسی علیہ السلام دی پای باندې تعجب کوي
ورته وي د دین زیات د تعجب هو د آدم علیه السلام پیدایش دی دلته کم از کم یو قانون د فطرت او یو لار د فطرت او موجود د چمور موجود ده اول ته د آدم علیه السلام څخه د قانون فطرت موافق نه پلار شته او نه مور شته الله غ پیدا کړی او تاسو دې ته خدای وایي نو بیا آدم علیه السلام په طریقې ولا باندې خدای وایي چې نه پلار او نه مور ان مثل عیسی یقینا مثال عیسی علیه السلام باندې الله باندې په شان د آدم علیه السلام دی خلقه پیدا کړو آدم علیه السلام من تراب د خاورینه ثم قال له بیا ورته وی کون شا اراده دغه وجود وکړه فیکون هغه موجود شو اگر آدم نه وجود تراغه انسان دغه په شکل باندې دنیا تراغه الحق من ربک فلا تكن من الممترین دا حق بیان د طرف درفستانه فلا تكن من الممترین مکه په شک کوونکو کې د عیسی علی السلام په امنیت کې عیسی علی السلام د الله بندو په دې خبره کې شک مکو ومن حاجک فيه من بعد ما جاءك من العلم نه منلو نه رستو دعوت د مباهله چې دعوت د الله د توحید مسله بیان شو دلایل بیان شو دغه چې کوم اعتراضات او شبهه وي دغه جوابونه مو شو وسم نه مني اوس د مباهله دعوت راشه چې د لعنت او دانګي خیریو کو په جمع یو بلته چې کوم به حق دی او پاتې شي چې کوم به باطل دی به ختم شي فمن حاجک اسو جګړه کې تاسو رفیع بده کې من بعد ما رسولای جا کچرای تا تمن العلم د پورا بیان نه علم راغی پورا بیان نه وي تا ورته کو هر قسم شبهه راغی ختم شو اعتراضون د غیره فشو اشکالات د ختم شو یام نه مني وقل ورته وای تعالی را شیلان د مباهله نلو چې راوبلو مونږه بنا خپل اولاد او ابناکم زمان اولاد او زمان تاسو خپل واړه اهل عیال تاسو راولې مونږ برولو نساء زنانه زمونږ او نساءکم زنانه تاسو وان فسرا مونږ په خپل راشوان په تاسو په خپل راشي ثم نبتهل بیا مونږ عاجزي کو مباهله وکړو الله تعالی عاجزي وکړو فانا جعل نو بغیر زولانه الله اعلان الله علی الکاذبین په درو باندې عیسایان چې کوم دي يهوديان هغه نبی رسول الله ته هغه ته چې کوم دي په مباهله باندې نبی رسول الله سره تیار شو په هیڅ وخت د علماء ورته وي چې دا مباهله وکړه استاد نسلونو کې وسو پاتې نشي ځکه کله حق پیغمبر نو تبا برباد بشي ورته پته مو چې حق پیغمبر دی وجنه ریدل بیا رستو شو نبی رسول الله کدی دا مباهله کړو د دې په نسل کې وسو پاتې شو ان هذا له هو القصص الحق یقینا دا غرشتونه او د حق بیان دی دا کوي دي ان هذا یقینا دا له هو القصص الحق دا غرشتونه بیان دی وما من اله الا الله نشته بل یو اله بغیر د الله نه بل یو لایق د بندګۍ نه عیسی علی السلام نه د غمور نه یو بل ګټه بوټه اوونه دا چې کم دینو دا د الله بغیر بل څوک دغه اولوهیت قابل نشته او دا عبادت لایق نشته و ان الله یقینا الله له العزیز الحکیم دا الله زور او حکمت والا ذات دی العزیز زور ولهم دی ولې هم شی بلی شرکیات باندې هو الحکیم حکمت لري بلی مهلت در کولو کې فإن تولوا فإن الله عالم بالمفسدين کجرواو دن یقینا الله په دې فساد کوونکو باندې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا دعوت توحید هغه مقصدی مسلې تراشه دوی عیسی چې هغه صراط مستقیم د نبی رسول الله په رسالت باندې کوم اعتراضات او دغه جوابونه یا فقل و پیغمبر یا اهل الكتاب اهل کتاب تعالی اور شیلا کلمتنا مقصدی خبره تا سواء بین هغه یو کلمې ته چې برابر ده په میاں زمونږه په میاں تاسو کې زمونږه تاسو میاں کې چې کوم اتفاقی مسله ده هغه تراشه الله نعبد الله چې عبادت ونه کوي الا الله مگر دی والله ولا نشرک به او شریک بنه ګرځو د الله سره شی نه هیڅ دا هستاسو بدین کې مو زمونږ دین کې مو شرک نفي ولا يتخذ بعضنا نبني بای زمونږه بعض لرا باب په خدای تو باندې من دون الله ما سوا د الله نه دا هستاسو دین کې مو چې د الله نه بغیر بل چاته سر نه کته کوي کوونه یې کوټي او کوي ګټي او کومندري ادارنګ کبري کار سيزي د الله نه بغیر بل چي سيستا هغه چې کوم سر نه کته کو او خدای نه مونږ دا تاسو دین کې مو زمونږ دین کې مو راشه دي اتفاقی مسلې ده فاین تولوا بس چې دی واړو در فقولوا ويشهدوا تاسو گواشه بیان نام مسلمان په دی باندې چې ګنن مسلمانانو منګ غاړې هندو د الله دین ته دا خبره منو یا اهل الكتاب لما تحاجون بهم بد صفات دا ذکر کوي چې دی هغه باطل دلیل پیش کوي ته ورته وایي چې قران او حدیث ومنه نو دی چې کوم نه باطل دلایل پیش کوي یا اهل الكتاب د اهل کتاب لما تحاجون ولې تاسو جګړه کوي په ابراهیم علی السلام بارکه چې تاسو وایي چې يهودي چې ابراهیم علی السلام يهودي یا وایي چې نصراني چې عیسایانو يهودي او دي دانور وایي چې نه نصراني نو ابراهیم علی السلام هم مخکې تیر شو تورات انجیل دا دغه رسول راغلي دا متونه دغه رسول نو تاسو څنګه هغه چې کوم دی يهودي او نصراني هغه توای ولی تاسو جګړه کوي په بار د ابراهیم علی السلام کې او ما انزل د تورات او نو نازل شوی تورات ول انجیل او انجیل الله بعد رسول عیسی ابراهیم علیه السلام نه افلا تعقلون تاسو کې عقل نشته ها انتم اعتراض کوئ نو اعتراض هم د اعتراض په شان نه دی بیا ځکه هر اعتراض جواب ول ورکوم نه ها انتم هؤلاء خبردار تاسو دا خلک بدبخت
حاججتم چې تاسو چې کوم دلیل پیش کوئ جګړه کوئ فيما پاس کې لکم به علم چې نشته تاسو د بار پای کې علم د نسواراو دغه چې کوم پیران هغه چې کوم به علم د يهودو سره علما او هغه چې کوم اعتراضونه کوي هغه سم اعتراضونه دغه جوابونه ذکر کړو د نسواراو سره چې کوم هغه پیران هغه باطل پرستو علم ورسره نه خاصه په باطل بس روانو دغه اعتراضونه کم ذکر کړو فيما لكم به علم چې بای باندې تاسو د تاسو ته باغی باندې علم نشته فلمات حاجون ولې جګړه کوي فيما پاس کې لا سلام نشته تاسو د بار به بای باندې علم علم معمولی علم در سره نشته به علم اړو کړ نه والله يعلم ان لا پوهه وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ ما كان ابراهيم يهودي نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصراني ولا نصراني ولكن كان لكن هو حنيفا كلك ولار بتوحید ما ته انکر شرک حنیف په توحید مضبوط ولار مسلمان غاړه يهودون کې د الله دین ته وما كان من المشركين نو د مشرکانو نه مشرکو نه يهودي نه نصراني ان اول الناس بابراهيم تاسو ابراهيم عليه السلام نو مل ځان ته وای چې موږ امت ابراهيمي او موږ ابراهيميان یو نو د ابراهيم عليه السلام د نوم هغه غستون کی لایق او حقدار خلق هغه څوک نه غلطه کوي ان اول الناس ابراهيم یقینا هغه زیات حقدار په خلکو کې د ابراهيم عليه السلام د نوم غستون کی للذین غسانی تبعو چې تابعداري کوي د لون تابعداري کړي د ابراهيم عليه السلام چې غلوت عليه السلام او د ابراهيم عليه السلام بیبي او بیبي ساره ابراهيم عليه السلام څخه د دوه امتیانو لوط عليه السلام تم بیا کوم دین او نبوت ملاو شو اتبعو اسماعیل علیہ السلام بچو نغم پیغمبر بیا اتبعو تابعداري کړي د ابراهيم عليه السلام وهذا النبي او د دې پیغمبر دا پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې چې کوم د ابراهيم عليه السلام د نوم اوس کې حقدار دي ځکه دا په لار روان دي والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي غي د دې لایق چې دا نوم والي والله ولي المؤمنین الله دوست مؤمنان دي ود طائفه فخيه وډله من اهل کتاب د اهل کتابونو لو یذلونکم کاش چې گمراهی کی تاسو د نه غلارینا د اهل کتاب يهود دی په خپلم بیلال دي دي تاسو باندې دا نیک لار د تاسو سود نه دا خوخي او ارمانونه کوي تاسو د نه غلار نه واړي دي چې تاسو په ترقه خوشاله دي نشي وما یذلون دین گمراه کوي الا انفسهم خپل ځانونه او ما شعورونه دین کويږي دی دا گمراهی سم د ځان لپاره خوخي او دارمانونه چې کوي دا به څه خاور شي دي سره یا اهل الكتاب سرورما بلیتی او بد صفات دا چې کفر کوي د الله په آیاتونو یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تکفرون و کفر کوي آیات الله د الله په آیاتونو باندې وانتم تشهدون تاسو گواہی کوي گواہی به دې خبره چې حق دین دی یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تلبسون بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل ولګډوډوي حق د باطل سره وتكتمون الحق پټوي حق لره وانتم تعلمون تاسو کویږئ چې حق دی بیا پټوي حق مسله پټول دالو یا ګناه دی وقالت طائفه من اهل الكتاب وای وړل اهل کتابنا امنو ایمان راوړی بالذي پاسمان یا اهل الكتاب اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ولبا ډوډوي د حق د باطل سره تكتمون الحق پټوي حق لره وانتم تعلمون تاسو ویل او قالت طائفه من اهل الكتاب زما بد صفات لري اهل کتاب غو ذکر کوي وای وړل د اهل کتابونه امنو ایمان راوړي بالذي پاسمان انزل علينا چې نازل کړي شوی دی الذين پاکستان باندې امنو چې ایمان راوړي وجه النهار او د سحر د ورځ اول ایسه درس کې ولو کسانو ته د سحر ایمان راوړي ما هم کفر وکړي کافران شي ورپس د دین پیرانو دي په خپل دین باندې شک پیدا شي واغفروا كفروا كبل ایمان اخره درس باخره کې لعلهم يرجعون جهادي او پښې د دینه ولا تؤمنوا ایمان مراوړی الا مگر لمن دا چا تصدیق مکوي مگر خبره ممنه الا مگر لمن دا چا تبعګي نو استاد دین تابعدار دي يهوديان دي نصارا دي استاد دین مني الا غیرای تابعداري کوي دا خبره منه ولو پیغمبر ان الهدى کامل هدایت هدى الله هدایت دی ايو تا احد مسلم اوتیتم دلیل د داوی د دې وجنه چې وربکړي شي او تاسو په شان داغه در په شوی تاسو ته یحاجوکم یا ودی جګړو کې تاسو راځي در په د الله په دربار کې نو غالب بشو په دلیل په تاسو باندې دا د دې ارمانونه دي ولو پیغمبر ان الفضل بيد الله فضل د الله په لاس کې دی قوت او د علم هر قسم فضل د الله په لاس کې یو ته هم یشاء ورکې دې راچاته چې خوشي والله واسن علم الله پر علم ولا يختص برحمتي خاص کې په رحمت رحم یشاء چاته چې خوشي ول رحمت الله تعالی ورکې چې د الله خوشي والله ذو الفضل العظیم الله هو د فضل لوی ومن اهل الكتاب بعض اهل الكتاب ورمنا سوکین تامنهم ولا پلیتی او صفات دا چې د غداری کې خیانت کوي بعض اهل الكتاب ورمنا سوکین تامن او چاته امانتدار او ګرځیدل به خنطارین په خلوی خزانه باندې یو ادي لیکن واپس کوي درته یو لوی خزانه ور سره امانت کې د درکې امانتدار پکې مشته
ومنهم بعض الذين من هغه دین تامنو کو چاته امانتدارو ګره به دینار په یو دینار باندې لا یؤدیه الیک نه ادا کوي ته الا ما دمت مگر حالا چې همیشه ته علیه قائما پاګی باندې ولار وسر ولولار یا ټیم چې را کرا کنه لا به در کی کنه یو روپۍ دی ولور غم در واپس نه در کوي خیانت د ذکر کوي ذالک بیان د دی وجه چې کینندوی قالو دی وای دا ولی زکه دی وای چې په من باندې د امیانو د مال خورلو کې په من باندې څه ګناه نشته دی وای قالو دی وای لیس علینا نشته په من باندې فی الامینا او خورلو د مال د عوامو کې سبیل سلاستن سیاست تاب سګنا دا چې کوم د علماء سود دی امت باطل پرست مولیان اغیم چې کوم د عام امت او د عوامو د مال خورلو لپاره غزنی لاري لټي او یقولون دی وای الله باندې الکذب بدر او علم دی کویږي بلا ولنا منافع چې پورا کړ بیا دی وعده خپل وتقوا ځان بچ فین الله الله رب يحب المتقين من كيد المتقين سره ان الذين يشترون بعهد الله يكننا غسان چې اخلي بوعدو د الله باندې وایمان په خپل قسمونو باندې ثمنن قليلا دنیا لگا اولئک دا خلق لا خلاق لهم نشتري سيسر دوی ولا في الاخره باخرت ولا يكلمهم الله خبر يقول کې دوی سره الله ولا ينظر اليهم نبي توبر يوم القيامه قرد د قیامت ولا يزكيهم نبپاک دوی لره د ګناهونو چې کامل نه معافي وګرځي ولهم عذاب الیم دې لپاره عذاب دردناک وان منهم لفريق يلون بل ډله بده کې بل بد صفات تحریف کوي د الله په قران کې د الله آیاتونو کې وان منهم یقینا بعض الذين لفريقا يولل یلغون السنتم چې تاویخ پلی چې په کتاب باندې کتاب باندې په تورات او انجیل باندې قران باندې تحریف کوي چې تحسبوه دې په تاسو ګمانو کوي په دیوان مینر کتاب له قران نه تورات نه انجیل نه تاسو ګمانو کوي چې دا دې سره حالانکه هغه خپل خبرې پای کې نه کړی او ما هو من الكتاب نه دا کتاب سا نه تعریضا او نه تصریحا یا یقولون دی وای هو من عند الله دا د الله تر طرف نه و ما هو من عند الله نو اذا د الله تر طرف نه ويقولون على الله الكذب و دی په الله باندې درو او هم یعلمون دی کوی چې دا درو دی الله دروغ وي ورته پتم د چې دا دروغ دی د زړه او د عینات د وجې کوي ما كان لبشر ان يؤتيه الله لسم بلتی التقول على عباد الصالحين چې د نیکانو بندګانو باندې دروغ وي هغه به ویل نه یو خبر او دی به کوي ویاره چې کوم د پلان کې بزرګ دا چل کړو پلان کې بزرګ دا چل کړو د کډلو ځوان باره کې غلطي خبري مشورې کړې د بوډای زوی وفات شو غره د لوځوان پسې ورته وی چیرې اسرائیل زما بچي وړو روح ته نواغسته وفات شو لوځوان ورمنډه کړو دغه سره بجنګ شو روح غزان تر راکاږي ریزان تر راکاږي او اخره کې د خلاص کورای وسته واپس چې کوم نه بوډای لغوي ورته دا دروغ خبري منګړته خبري ځان نه بس په دروغ جوړي هغه بیا کړی یا نه دی ور پسې ځان نه په دروغ جوړي تقول على عباد الصالحين دا يهود صفات کان له بشر نه مناسب د بعد یو بندا یو ته الله کتاب چې ورکړی د الله علم د کتاب او حکم او دانګي پوها والنبوت نبوت ورته الله ورکړی امارت او مشری ول الله ورکړی علم ول الله ورکړی ثم یقول بیا دی وایل الناس خلقو دا پیغمبري ول الله ورکړی یا امارت او مشری ول الله ورکړی بیا دی وای خلقو تكون عباد لشی زما بندګانو من دون الله ما سوا د الله نه زما عبادت شروع کړي ولكن كونوا لكن شيء ربانيين د الله عبادت کوونکی الله والا بما كنتم تعلمون الكتاب دې وجه چې الله تاسو علم د کتاب درکړل او بما كنتم تدرسون د دې وجه چې تاسو درس د کتاب کوي د الله د ولیانو نه خدای چې د خلق د الله بندګۍ ته راولي خپل بندګۍ ته ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه نه حکم کوي تاسو ته دا چې ونی وای تاسو ملائکه پرشتو لرو نبی انبیاء او بابا په خدای توبه ایا امركم بالكفر اي تاسو ته حکم کوي په کفر باندې بعد ایزان ته مسلمانون رستو ردینه چې تاسو اسلام راوړل ایمان راوړل واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اوتيتم یو لسمه پدلیتی او بد صفت دغی چې د الله د پیغمبر د تابعداري نه وړي وایدا خد الله کله چې واست الله میثاق النبیین په خواده د انبیاء لما اتیتکم چې هر کله راشي تاسو ته من کتابن س کتاب نوې دین راغی نوې کتاب راغی او حکمت نه نوې په هراله ثم جاءکم بیا راشي تاسو ته رسول یو پیغمبر او استاد مصدق تصدیق کوونکی لما را سماکم چې تاسو سره دی دا تو مینون نبی چې هما تاسو به ایمان راوړی په دې باندې ولاتن سورن او هغه امداد بده کوي دا وعده د انبیاء نه الله رب العزت واستو چې د نبی رسول الله والسلام محمد صلی الله علیه وسلم امداد وکوي چې کله موجود وي دا آیت دلیل د حضرت علیه السلام په وفات باندې سوکم وي هر پیغمبر کو زیر علیه السلام دی کو بل دی کو حضرت السلام د ټول انبیاء په مرګ باندې دا آیت دلیل دی عیسی علیه السلام چې په اسمانونو کې الله اوچت کړل نو هغه په دې وعده باندې مکلف نو د دین علاوه که حضرت علیه السلام ژوند دی نو په کار د چې دی وعده فاسداری کړی وي پیغمبر د وعده خلاف نه کوي الله ته وعده غستې وا نبی آخر الزمان راشنو دغه امداد وکوي دارنګ په هغه ایمان راوړای نو چې په وخت کې نبی رسول الله ته تکلیفونه رسیدل نو حضرت علیه السلام چرته
دا خبره بالکل غلطه ده چې خضر علیه السلام ژوندی دی. قال نو ورته الله رب العزت اقررتم ما تاسو باندې باندې اقرار کوئ واخذتم اخلا تاسو علی ذلک باندې باندې سری سما وعده قالو دی اقرار ما موږ اقرار کوو دی موږ وعده وکړه باندې. قال نو ورته الله رب العزت فاشهدوا گواشه تاسو وانا معكم من الشاهدين زه تاسو سره د بیان کوونکو نه ما دا بیان وزرستم کوم په قران کې. ومن تولى نو سوچ واوړي د بعد ذلک رسول الذين اولئک دعالکم هم الفاسقون دي ګناګارون دي فاسقانو. نو پیغمبر ته فاسق نشو ویل چې هغه د خپل وادي نه اوخته. دا خبره چې کوم دې ضعیفه ده چې حضرت علیه السلام ژوندی دی. اف غیر دین الله یبغون بغیر د دین د الله نه بل یو دین دی لټي د پاره د فیصله او د پاره د ژوند سمولو. وله دی الله تعالی مغاړه خو دې منه چې په سماوالي په اسمانونو کې ورځي پس باندې طوعا په خپل خو خوي وکړه او په زور باندې وي په خپل خو خوي او کنه په زور باندې وي د الله دین ته بغاړه دی وایي یرجعون دی الله ته به واپس کړی شي واپس بزینه خو الله ته واپس کړی شي. قولوا پیغمبر آمنا بالله من ایمان راوړل په الله باندې او ما پاس باندې انزل علینا چې کوم نازل کړی شوی دی او ما انزل پاس چې نازل کړی شوی دی په ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام والاسباط دي په اولاد باندې او ما اوتی هغه چې ورکړی شوی موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ته والنبیون من ربهم ونور انبیاء تر رب دین صحیفی ورته ورکړی شوی لا نفرق فرق نکو بین احد منهم ومن یو تن کې دینا ټول باندې یو شان ایمان راړو ونحن له مسلمون دی الله تعالی دې ويم ومن يبتغي غير الاسلام دينا زورنا په بل قانون جوړولو چې الله نه چې دین اسلام نه غیر بل قانون د ژوند لپاره یا د ملک لپاره جوړولو باندې زورنا. ومن يبتغي چا چې ولټو غیر الاسلام بغیر د اسلام نه دین بل یو د ژوند قانون بل یو نظام رواز په غیر روان شو فلا يقبل منه هرگز بردنه دا قبول نکړي شي دا بردنه قبول نکړي شي دی باندې ودې د الله نه خلاص شي په قیامت کې بیا نو نه بدار د کامیابی ذریعہ وګرځي. وهو في الاخره ودې په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه. کیف يهدي الله قوما دولسمه فتیتی ارتداد د الله د دین نه واپس کېدل کفر کول څنګه به توفیق د نیکای ورکی توفیق د اسلام ورکی توفیق د هدایت ورکی الله قوم د کفرو چې کفر کړو بعد ایمان ورسره خپل ایمان راوړو بیا مرتد شو. وشهدوا دی گواہی کړي و د دې خبرې چې ان رسول چې کنه پیغمبر حق دی وجا راغلي دي د بینات واضحه احکامات والله لا يهدي القوم الظالمين الله چې کوم دي توفیق د هدایت نو کې قوم ظالمانو ته دا ظالم دی چې ایمان راړو اسلام محاسن ولیدل او دای باوجود کافر شون دا عقل مند نه اولئک راهل جزاهم بدل دوی دا خبران بدل دي اداره ان عليهم چې کینه په دی باندې لعنت الله لعنت الله دی او ملائکه دي ملائکه او الناس خلق اجمعين ټول پټولا خالدین فیها همیشه په دغه جهنم کې لا يخفف وسبق ورکړي شي ان الذين عذاب وعذاب ولا منذرون برته مهلت ورکړي شي چې بیا دنیا ته راشي او نیک عملو کې الا الذين تابوا دعوت د توبې په دنیا کې چې راو ګرځي په دنیا کې توبه وایستان الله به معاف کړي الا الذين مگر هغه سان تابوا چې توبه وایسته په بعد ذلك رسول دینه واصله عمل درست کو فإن الله یقینا الله رب العزت غفور بخښونکی رحیم مهربان ذات دی. ان الذين كفروا زجر چې بغیر د ایمان راوړل نه توبه نه قبليږي چې ایمان نشته توبه کوي دا توبه نه قبليږي دا نه بغیر د ایمان نه نیک عملونه تو هندوی اور څومره نیکایو کو ایمان نه راوړل نه الله نه قبلي. ان الذين كفروا یقینا هغه ځان چې کفر کړل بعد ایمان او رسول خپل ایمان او نسو مزدادو کفر بیا زیات کو نور هم دي کفر لره ایمان راوړل لن تقبل توبته قبول منه کوي چې دینه توبه دي په حالت د کفر کې توبه او باس ایمان راوړل دا توبه او نیک عمل قبول نه کوي او اولئک هم الضالون دا خلق دي ګمراهان. ان الذين كفروا يرد اخرت فی دینه قبلي کې په اخرت کې په آخرت کې مجرم لاړ شي دی ودا خوخي چې ازمکه او اسمان د سرو زرو سپینو زرو نډک شي او دا څه په فدیه کې ورکه چې الله ما د عذاب نه خلاص دا به الله قبول کړي. ان الذين يكنون ناغسان چې کفر کړل او ما ته وړ شو دي وهم کفار بدا سه هر کې دي کافر فلا يقبل هرگز وقبول نه کړي من احدهم د یو تن د دوینه ملء الارض پاندازې د ډک ازمکه باندې زهمن د سرو زرو چې ازمکه تر اسمانه پورې د سرو زرو ډک شو فدیه کې ورکی ودا به قبول نه کړي شي ولا افتدا به اگر که فدیه کې ورکی دي لرا اولئک لهم عذاب علیم دا هلک د دوی لپاره د عذاب دردناک و ما لهم من ناصرین نشته د دوی لپاره څوک امدادي یعنی څوک د خلاصون نشته د الله نه.
السلام.